د الله نومنا علاوه د بل چا په نوم باندې چې کم صدقات نظر و نیاز او کم خیراتونه کیږي او یا چې کمی مشهوری او معروف ورځې دي لکه بعضی پنځلسی یا د محرم سبیل لګول وغیرہ یا د نوروز په شپه باندې مختلف قسم خوراکونه پخول او یا چاہتا ننواتی پسبتلل او یا د چا د راضی کولو د پارا یو دولتمن سړی ته د پسا لالول چې هغه قرض واغستی شي یا د یو لوی بادشاہ یا حاکم یا د علاقه یو مشر یا یو افسر ته پسا حلالول یا ژوندی پسبتلل یا د مردگانو وړي شوی گاڑی ټایر ته چرګ حلالول د دې متعلق مختلفو تقاریرو کې ما مختلف حوالے درکړې وي لیکن خصوصی طور باندې په دې موضوع باندې ما تر اوسه پورې داسې مجموعي بحث نه کړي نو دې وجنا نن ان شاء الله په دې نشست کې د قرآن او د حدیث فقه حنفی او د دین د کتابونو پر روشنايي کې بلکې د کتاب او د واقع حوالے سره سره ز تاسو ته د دې سيزونو تفصیل بیانوم چې ګوره الله کائنات ټول پیدا کړي الله دې په دې کې چې څومره غلیظی یا دولتونه دي یا الله جل جلاله دا جناور پیدا کړی دي نو د دې پیدا کولو والا صرف یې کې رب العالمین دی نو الله پاک په دې شی باندې سخت نوټس اخلي چې زما پیدا کړي شوی شی زما ور کړي شوی شی زما د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې ولی وزي د بل چا په نوم باندې ولی ورکولې کیږي په دې باندې رب العالمین ډیر زیات خفه کیږي بارکی نہیں ہوتا ان شاء اللہ برست نو د دې خبره تفصیل وئی مخکې ما فهرست تیر کدرتا د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم خیرات کول قبرونو کې غواګانې او پسونه او چرګان حلالول یا په قبرستان کې چای او د خوراکونو په خول یا د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې څه شی ورکول چې دا ما د فلانی بابا یا د فلانی ولی په سر باندې منلې ده یا دین علاوه مشهور او معروف ورځو کې د خوراکونو په خول لکه بار ربیع الاول کې خلق پخی د محمد علی السلام په نوم باندې پخی محرم کې سبیل لګئی د حسنینو په نوم باندې لګئی اگر چې په زبان نه وای یا اگر چې په زبان باندې د الله نوم واخلي چونکه دا ورځ د غیر الله د پاره په عوامو کې متعینه ده امدارنګي کم گاڑی کی مڑے راوڑلے شي دا غټ ټایر ته چرګ حلالې دا د مړي د تعظیم د پاره یا د چا مړې وشي اغلا شال بوزي شال پس چې ورته وای چې شال مو بوتلو یا دین علاوه نور د غیر الله چې څومره سورتونه دي ان شاء الله د قران او د سنت او د حدیثو نه علاوه فقه حنفی او د نور دینی کتابونو په حواله باندې بنن خبره کوم الله فرمایي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ سورہ بقرہ کے 173 نمبر آیت کے اللہ فرمائی یقیناً اللہ حرام کری دی پتا سو باندے مردارا والدما وغوینا چاغ بیگی داهم اللہ حرام کری دا ولحم الخنزیر و دا خنزیر غخهم اللہ حرام کری دا ولکا سنگ چی دا خنزیر غخ حرام دا اللہ فرمائی وما اهل به لغیر اللہ امدارنگی هغه شی حرام دی چې د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې متعین شي د بل چا په نوم باندې نمزد او مشهور شي چې دا ما د فلانی بابا په نوم باندې منلې ده یا دا د فلانی د سر صدقه دا د فلانی په سر می منلې ده
هغه باندې نوم چې کله د غیر الله ولګي نو الله فرمایي دا د خنزیر په شان ته حرام دی. سورہ مائدہ نمبر 3 آیت کے اللہ فرمائے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، حرام کړی دی رب العالمین مردارا او وینا او غوښه د خنزیر او هغه شی چې د الله نه علاوه د بل چا د نزدېکت د بل چا د رضامندۍ د پاره متعین شي چې د فلانه معنی خوشاله شي. نه نواته کې هم دغه مقصدی کنه چې یو انسان چې هغه د رب العالمین مخلوق ته هغه معنی رضا شي د دې لپاره الله فرمایي دا شی داسې مردار دی لکه څنګه چې خنزیر مردار دی. اللہ جل جلالہ سورہ انعام کے 136 نمبر آیت کے فرمائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اللہ فرمائی عجیبا خلق دی، عجیبا دعویدار دا اسلام دی دا خلق چی کم مالونا و کمی مویشے کم ساروی چی اللہ والا ورکڑی دی و کم کھیتیو کم غلط چی اللہ والا ورکڑی دا گرزئی پدے کے حصہ گرزئی دچا اللہ دا پارا فقالو هذا للہ دا خود اللہ صدام وهذا لشرکائنا دا زمنگ دا پیرانو دا مریدانو دا میاگانو حصہ دام. خلقی دا سکن اے خلقا پدے جنسے کی ماہم وقت ترکڑے دے تاسم وقت ترکڑے دے حق نستر کی مپٹوے دا منگورو ٹول زمیداران دا سی کئی چی کلا دا اللہ جل جلالہ ورکڑے شے غلام دیرا واخلی نو کله چې هغه جدا کیو بیا وی چې دایو ترټا یا دایو حصہ دا خو به مليانو ل زکات کې ورکو دا ول الله لار کې مسکینانو ل ورکو خدا کې دې چرته بد هغه پیر بابا المسیر زی هغه لوی لوی جنډې به لګولې دا باغ ل ورکو دا د فلانی پیر سے ولا حصہ دا د غله بندې پیر سے ولا حصہ دا غله بندي کوي کنه. نو اللہ فرمائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. صحیح خود اللہ دا پارا مقرر کی فقالوا هذا للہ داد اللہ دام او بیاوی وهذا لشرکائنا دا زمنگ دا شریکانو حصہ دا پیرانو دا باباگانو حصہ دا فلنیزے والا پیران رازی دا حقو حصہ دام. نو اللہ فرمائی فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. دیر عجب دادا چی کم حصہ دا اللہ دا کم حصہ چی دا اللہ دا پارا جدا کرے دا حقا حصہ دوی بیا پا پیرانو مریدانو میاگانو باندے خرچ کئی لیکن کم حصہ چی پیرانو دا پارا ایخی داغا اللہ دا پارا ہرگز نہ خرچ کئی چی دا غوی حصہ اللہ والا دا غوی پا زے کی خرچ کئی کچری دا اللہ پنوم باندے جدا کرے دا نو دوی وئی چھے دا ٹک تے دا فقیران راغلی دی دوی لے ورکے لیکن کما حصہ چھے دا غیر اللہ پنوم باندے خدا آغا دا اللہ فقیرانو دا اللہ پلار کی نور کئی وئی چھنانا دا غوی حصہ دا منگا غوی دا پارا خدا. سورہ نام 136 نمبر آیت تے مفسرینو لکلی دی چھے گورا دا غلے او دا زناور اللہ در کری دی نو پدے کے بد اللہ نہ سوا دا بل ہی چاہ حصہ نہ مقرر ہے صرف دا اللہ پنوم باندے بیور کہے دا علاقے کے معبودان باطل چی کم دی غیر اللہ پیرانو میاگانا خونزدگانو گلبندے پیرانا دغو پنوم باندے ورکول حرام و نجائز دی. اللہ فرمائی دغدنن جاہلانو طریقہ دا کنا سورہ نحل کے اللہ 115 نمبر کے آیت کی فرمائی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به. حرام کړی دی اللہ تاسو باندې مردارا اور روان وینا او غوښه د خنزیر او هغه شی چې هغه د الله نوم نه علاوه د بل چا د عزت او د بل چا د رضامند او د بل چا د خوشاله ولو د پاره پینو ورزي چې دا فلنی د پاره ده دا د فلنی د خوشاله ولو د پاره ده دا د فلانی بابا پنوم باندې ما منلې دا می فلنی قبر باندې منلې دا می فلنی مرده لا غو ساتلې دا بغول شال بو زما دا بفلنی زیلانا نواته کې بو زم چا خلق راضی شي افلنه افسر را روان دی دا بلار کې ورته لاله ما چې خوشاله شي راضی شي. اللہ فرمائی دا سے حرام دے دا سے حرام دے لکا سنگ چی خنزیر حرام دے. انو قرآن کریم دا سلور آیتون تقریبا ما پیش کو دینا علاوہ دیر دو قرآن و دا حدیث و ذخیرت دی سیزونو نا ڈکا دا خطول خسڑے نشی بیانا ہے دا سلور آیتون حوالے سر ما ذکر کرل
چې الله نه علاوه نبی ولی فرشتہ پیره قبر ونا ګټه هر یو شی چې دی پیر میا مولا خو چې خدای نه علاوه هر څوک دی د هغه په نوم باندې د سشي منل او د هغه په نوم باندې د سشي ورکول دا حرام دی او دا سه کار چې څوک کوي هغه کافر دی. او دا به ان شاء الله تاسو حوالو سره وګورئ. زبانی جمع خرج خبرې نه کوم، زنه ناتخوان يم چې نتونه وایم او نو دا سه مقرر یم چې هسي فضول خبره کوم هوایی. الحمدلله ځان ته دیو باندې مولا وایم په دې هر خبره باندې چې دا شی حرام دی، د خنزیر په شان حرام دی. الله نه سوا د نبی پنوم، د ولی پنوم، د پیر پنوم، د قبر پنوم، د هر چا پنوم چی مشهور ورځو کې دا شی حرام او ناجایز دی او دا سه کولو والا او د داسي شی جایز غنلو والا سړی کافر دی او د داسي شی په حلالولو باندې سړی مرتد کیږي. دا به ان شاء الله زاولو سره بیانوم. وما اهل به لغیر الله، دا جمله دا مین جمله. وما اهل به لغیر الله، په دې جمله باندې به د اهل لغت او د اهل تفسیر تصریحات ذکر کوم ان شاء الله. ځکه چې بعض شکم پرست پیټ پرست مولیان خلق لدا مغالطه ور کوي. هغه وایي چې وما اهل به لغیر الله نه مراد دا ده چې کله یو زناور حلالای دا حلالولو په وخت کې د بسم الله الله اکبر په ځای باندې ور باندې د بل چانو مواخلي لکه بسم الله فلانه ولی اکبر، نو بیا وی الله دا حراميږي کني اسنه حراميږي. نو مونږ وی چې نه د حلالولو په وخت کې د نوم اغستل مراد نه وي، بلکې د حلالولو نه مخ کې زړه کې نیت کې فعل کې کچر استاد غیر الله اراده شتا نو کته هزار زله د حلالولو په وخت کې بسم الله الله اکبر وای، 1,00,000 زله بسم الله الله اکبر سره هم دا زناور نه حلاليږي. کما میټای، کما چینی، کما چه، کم خوراکونه چې د غیر الله په قبرونو باندې یا کم سيزونه چې مزارونو او قبرونو کې پخېږي او هلته تقسیمېږي یا کمی مشهور ورځې د محرم وغیرہ کې چې کم شربتونه تقسیمېږي 1,00,000 زله کسو کوای چې دا ما د الله په نوم باندې کړل او د الله په نوم یې ورکوم بیا هم حرام دی، ځکه چې دا ورځ دغه لپاره خاص ده. دا ان شاء الله ذکر کوو. نو زمنګ دعوا دار چې دا وما اهل به کې دا ما لفظ چې کوم دی دا عام دی. ما نه صرف زناور مراد نه دی، ما نه غلا، میټای، چې ټافي، پپرمنټ، هر قسمه د خوراک شی چې دی، هر قسمه د خوراک شی چې دی چې د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې وایستلی شو یا د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې مشهور ورځو کې صدقه کړی شو، ما نه هغه ټول واړه سيزونه مراد دی. قرآن وایي چې دا ټول د خنزیر په شان حرام دي. یوا هغې نه علاوه اهل چې کوم دی لفظ اهل دا د ذبح نه علاوه دی نه ذبح مراد نه ده چې صرف د ذبح په وخت کې د الله نه سوا د بل چا نوم واغستلی شي دا ته مراد نه ده، بلکې د دې حلالولو نه مخکې چې کم زړه کې اراده ده هغه ځای کې چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نامزد کړی شي یو شی اهل نه هغه مراد ده، هغه نارت نه مراد ده د حلالولو په وخت کې نه. غیر الله هم لفظ وما اهل به لغیر الله، لفظ لغیر الله هم عام ده. دا غیر الله نبی وی، که ولی وی، که فرشته وی، که جن وی، که روح وی، که قبر وی، که زیارت وی، که میاوی، که مولاوی، که افسر وی، که بادشاہ وی، هر څوک چې وی خو چې د الله نه علاوه وی، هر شی چې وی چې هغه د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم یا د بل چا مشهور ورځ باندې صدقه کړی شو، دا شی حرام ده. خوړلې د خنزیر په شان دي. څوک چې کوي جایز یې بولي هغه سړی کافر کیږي، سړی مرتد کیږي، نکاح هم ورسره شلیږي. ان شاء الله حوالو سره به واورئ. اټولو نه اول لفظ اوهلا په لغت کې لفظ اوهلا په باره کې علما اوسلی کلی دي. خلق خو ته دا مراد اخلي چې اوهلا مطلب دا دی چې د حلالولو په وخت کې د بسم الله الله اکبر په ځای د بل چا نوم واخلي. مونږ وایو چې نه، اوهلا معنی په لغت کې منجد 1133 نمبر صفحه کې لیکي چې د میاشتې لیدلو په وخت کې چې کوم आवाज کیږي اصل کې لغت کې احلال دیته ویل کیږي. بچي چې وجاری اول چې پیدا شي بچي د مور خېټې نه څنګه چې پیدا شي هغه چغچو کې دیته هم احلال وای. تلبیه چې کله حج کې حاجی وای لغت کې دیته هم احلال आवाज چتول وای. امام راغب اصفهانی رحمه الله په مفردات 544 نمبر صفحه کې لیکلي
कि इहलाल असल मानी चांद नजर आने पर आवाज